صرف یوه شپه کې هر رنګ حاجت پوره ان شاء الله العزیز د لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین دی وظیفې سره بس تاسو حاجت الله تعالی یو ورځ یا یو شپه کې ان شاء الله پوره کوي ځکه دا وظیفه د الله تعالی د کلام حصه ده او دا د حضرت یونس علیه السلام وظیفه ده چې الله جل شانه ورته په دریو تیارو کې نجات ورکو الله تعالی غم ختم کو صحیح سلامت الله تعالی د سمندر نه او د مې د خېټې نه او د معدې نه الله تعالی راویستو لہذا کم انسان چې په مصیبتونو کې اخته وي پریشان حاله وي بیماری وي کور کې حاجتونه وي قرض یا کاروبار مسلې دي د نکاح محبت او د رشتې د بندش دپاره د مسافر دپاره بهر وطن کې دی کاروبار نشته پیسو کې برکت نشته کور کې غمونه دي تکلیفونه دي نو دې وظیفې سره به الله تعالی ستاسو دا تمام مسایل ان شاء الله العزیز یوه شپه کې ختموي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډیرو عزتمندو او قدرمندو مسلمانانو په دین میونو تاسو به روغ جوړ یې په صحت کې به الله جل شانه همیشه دپاره خوشحاله ساته الله تعالی د ستاسو تمام حاجتونه د خپل هغې در نه پوره کړي کم در نه چې هغې کې کمی نشته او الله تعالی د ټولو مسافرو حامی و ناصر مددګار شي الله تعالی د دغه مسافر په خیر او عافیت سره خپلو کورونو ته راوستلی کړي ډېرو محترم مسلمانانو نن چې کومه وظیفه ده زموږ هغه د لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین وظیفه ده چې دا وظیفه انتهایی آسانه هم ده او د دې وظیفې ډېر زیات برکات هم دي او فضیلتونه هم راغلي دي لہذا که یو انسان غواړي چې الله تعالی دې زما تمام پریشانۍ تمام غمونه تکلیفونه ختم کړي تمام ضروري حاجات او تمام جایز خواهشات ته الله تعالی زما پوره کړي نو هغه له پکار دی چې دا وظیفه تاسو یو شپه ان شاء الله العزیز وکئ الله تعالی به ستاسو هر رنګ حاجت او مشکل د خپل دربار نه پوره کړي اوس په تاسو ته ذهن ته دا خبره راځي چې موږ خو ډېرې وظیفې وکړلې لیکن زموږ خو په یو وظیفه باندې کار ونه شو موږ ډېر داسې شپې روڼې کړې لیکن الله تعالی زموږ حاجت نه پوره کوي دوام نه قبلیږي پریشانۍ نه ختمیږي بیماری دي او مصیبتونو ګیر کړي یو یا فقر او فاقې دي رزق مسلې دي نو په یو شپه کې به زموږ څه رنګې حاجت پوره شي چې هر کله دا کوېسچن او هر کله دا اعتراض اشکال زموږ ذهن ته راغی چې یو شپه کې به څنګه پوره شي دا خو ناممکنه ده نو مسلمانانو دا خبره تاسو ذهن کې کېدوئ چې دغه حاجت بیا ستا د سره نه پوره کېږي ځکه چې دا ما کومه یوه شپه یاده کړه چې یوه شپه کې به ستاسو حاجت الله تعالی پوره کوي نو دا مې په دې اعتبار سره وکړه چې کم انسان د کامل یقین سره په کامل طریقې سره او اخلاص سره او د ګناهونو نه پاک صاف سره دا وظیفه یوه شپه وکړي نو الله تعالی به حاجت پوره کړي زموږ حاجت د دې وجې نه پوره کېږي چې لومبی هم موږ د الله تعالی په ذات باندې ګمان صحیح نه دی زموږ یقین صحیح نه دی زموږ دماغو کې دا اشکالات راځي چې پوره به شي او که پوره به نه شي دا خو ناممکنه خبره ده نو هر کله چې الله تعالی فرمایي چې انسان په ما څنګه ګمان کوي که نه هغسې وله زه ورکوم نو زموږ ګمان څه دی چې دې څه به یا پوره شي یا نه زموږ ګمان لومبی زموږ ګمان غلط دی که نه چې دا الله تعالی یا به یې راکوي یا به یې نه راکوي یا به حاجت پوره کېږي یا نه چې په خپله موږ دا د مهر ټافه ووهو چې کېږي به یا نه نو بیا دا وظیفه د دغې خلکو دپاره نه ده دا وظیفه به هغه خلک کوي چې کوم وایي چې انشاءالله الله تعالی به د سترګو په رب کې کوي نو هغه خلک به انشاءالله دا وظیفه کوي راځئ وظیفې ته چې وظیفه راته وښایم انشاءالله دا به تاسو یوه شپه کوئ یا یو ورځ یې وکئ که ورځې کوئ نو هر فرض مونځ نه پس به یعنی سحر مونځ نه پس ماسپښین مازدیګر ماښام ماسخوتن د هر فرض مونځ نه پس به 314 مرتبه وایئ او هر کارته چې مونږ نه پس وایي نو مخکې وروسته 11 پیرې درود ابراهیمي او بیا د هغې نه پس د خپل ځان دپاره دعا صحیح شوه دا خو د یوې ورځ وظیفه شوه
اوس کوی ته چې په یوه شپه کې الله تعالی زمونږ حاجت پوره کړي نو د هغې طریقه جدا ده مسلمانانو وروڼو. په کومه شپه چې تاسو دا وظیفه کوئ کو هغه د جمعې شپه وي کو د زیارت وي کو د هر اتوار شپه وي هره یوه شپه وي که نه مثال په طور دا وظیفه چې تاسو شروع کوئ نو دې وظیفې نه مخکې به تاسو څه ناڅه د خپل وس مطابق لږه صدقه وکئ. دا صدقه به ستاسو په دې نیت باندې چې الله زه دا وظیفه شروع کوم د خپل حاجت دپاره د مشکل دپاره نو الله زما دا صدقه هم د خپل مشکل او حاجت د حل کېدو دپاره ده. ځکه حدیث مبارک کې راځي چې صدقې سره الله تعالی مصیبتونه غمونه تکلیفونه بیماری ختموي. لہذا دا صدقه به اول وکئ. د هغې نه پس چې ماسخوتن مونځونه وشي خلک ویده شي نو ته به 4 رکاته صلات حاجت مونځ وکړي. 2 رکاته به اولو کې په لومبي رکات کې به قل یا ایها الکافرون صورت 11 پیرې وي. په 2 رکات کې به قل هو الله احد صورت دا به 10 پیرې وي. په دا 2 رکاته نفل چې پوره شو بیا به 2 رکاته نفل نور نیت وتړئ. په لومبي رکات کې به قل یا ایها الکافرون 10 پیرې وي. په 2م رکات کې به قل یا ایها الکافرون 11 پیرې وي. صحیح شوه. دا چې ستا پوره شو بیا په خپل ځای باندې کښېنې او دا وظیفه به ته 1111 مرتبه وکړې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1111 مرتبه. مخکې به ته 11 پیرې درود شریف وي درود ابراهیمي وروسته به ته هم درود شریف درود ابراهیمي 11 کرته وي. دا وظیفه چې کله ته 1111 پیرې وکړه مسلمانانو وروڼو د هغې نه پس به ته بیا کله چې دعا غواړې که نه نو دعا نه مخکې بیا 11 پیرې درود شریف وي. دعا نه چې مخکې ته 11 پیرې درود شریف وي 11 پیرې بیا دا کلمه وي یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین 11 پیرې به دا وي. بیا به دعا ډېره په عاجزۍ سره فریاد سره وکېدی شي نو د سترګو نه که ستاسو اوښکې ځي نو لږې اوښکې تویې کړئ د خپل حاجت دپاره د دنیا نه د مصیبتونو او تکلیفونو دپاره انشاءالله. بیا چې کله دعا ختمه شي بیا 11 پیرې درود ابراهیمي ووایئ ځکه چې د 2 درودونو په منځ کې دا دعا کومه دا رابنده شي راګیره شي دا یوه سوانچه د مثال په طور یعنې دا درود شریف الله تعالی قبول کړي دي. ها کومې دعا نه چې مخکې وروسته درود شریف وویلی شي الله تعالی دغه دعا فورا قبلوي انشاءالله. چې په درنګ ساعت له به ستاسو دا دعا د الله تعالی دربار ته وخیږي د اسمانونو دروازې به ورته الله تعالی کولو کړي او انشاءالله چې دا به الله تعالی قبوله کړي. مسلمانانو دا وظیفه یو ورځ ده یا یو شپه ده دا خامخا د خپلو حاجاتو او د خپلو مشکلاتو او مصیبتونو غمونو تکلیفونو بیمارو دپاره خامخا وکړئ. الله جل شانه هم همیشه دپاره خوشحاله ساته. الله تعالی ستاسو تمام حاجتونه ضروريات مقاصد بیماری دا د الله تعالی بیماری ختمې کړي او مقاصد دی الله تعالی ستاسو پوره کړي انشاءالله. مونږ هم تاسو ته دعاګانې کوو تاسو مونږ ته کوئ ځکه چې مونږ تاسو نه پیژنو تاسو مونږ نه پیژنئ. تاسو هم غایب خلک یې مونږ هم غایب یو نو کم غایب چې د غایب دپاره مسلمان دپاره دعا کوي الله تعالی دا قبلوي. لہذا زه به تاسو ته کوم تاسو ما ته کوئ انشاءالله چې دا دعاګانې به الله تعالی ضرور قبلوي. نیک ګمان به ساتو انشاءالله د الله تعالی در به نه پرېږدو وظیفې به نه پرېږدو دعاګانې به غواړو او دې سره سره به ګناهونه پرېږدو. الله مو خوشحاله که جزاک الله.